افغانستان سره د پاکستان د همکارۍ ژمنتیا. پاکستانی چارواکو سره د حنیف اتمر لیدنه کې د عمل پروګرام وروستی کېدل. د پاکستان لوی درستیز وایي د ګډ دښمن ماتې لپاره باید د ګډې همکارۍ له کړنلارې ګټنه واخلو. امنیتي مسؤل خپل لاس په برید پورې کړ. انګیزه به یې څه وي؟ روزګان کې د نوي کابل بانک 6 تنه کارکوونکو ته د دغه بانک د امنیتي مسؤل لخوا مرګ ژوبله اوښتې ده. د یوه نړیوال بنسټ د رپورټ تکذیبول. د ننګرهار د قانونو مشر دغه ولایت کې د تال قانونه په بشپړ ډول د دولت په کنټرول کې بولي. او ایران به برجام وساتلی شي. د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزیر ویلي موږ د یمن له مسئلې پرته د اروپا وړاندیزي مواردو کې پر هیڅ یو یې خبرې نه کوو. د 12 بجو نننی پښتو خبر سره مو تم شئ. سلامونه، زه خاطره صفی مو دغه څیړنیزه خبري ټولګه کې له بشپړو خبرونو او شننو سره هرکلی کوم. د پاکستان د پوځ لوی درستیز قمر جاوید بجوا حنیف اتمر سره په خبرو کې ویلي اجازه نه ورکوو هیڅ هیواد د پاکستان خاورې ته سترګې ونیسي او هڅه وکړي هغه خپل کړي او نه هم اجازه ورکوو خپل هیواد څخه یې د بل هیواد پر وړاندې ګټنه وکړي. نوموړي ویلي چې د افغانستان او پاکستان دښمنان د دواړو هیوادونو له اختلافونو ګټه اخلي، نو پاکستان ژمن دی افغانستان سره همکاري ولري او افغانستان هم باید پاکستان سره همکاري وکړي. بجوا ویلي چې افغانستان او پاکستان د اوږدو ناامنیو او نښتو له کبله رنځېږي او د ګډ دښمن د ماتې لپاره باید سیمه کې د سولې ترلاسه کولو د ګډې همکارۍ کړنلارې څخه ګټنه وکړو. دغه موضوع به خپل خبریال همکار بهاودین انصاري سره په لنډه توګه تر بحث ونیسو. انصاري ډېر ښه راغلی. په پیل کې دا چې به حنیف اتمر پرون پاکستان ته د دغه هیواد په بلنې ولاړ، کومو کسانو سره د دغه هیواد له چارواکو سره لیدنې ترسره کړي او دغه راز د دوی په لیدنه کې د بحث چورلیز او مهم موارد څه وو؟ تشکر. قسمی که شما فرمودین محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی در رأس یک هیئت متشکل از ویس احمد برمک وزیر امور داخله و معصوم استانکزی رئیس عمومی امنیت ملی افغانستان وارد پاکستان شد. در مذاکراتی که بین مقام‌های افغانستان و پاکستان صورت گرفت، البته آقای اتمر با مشاور امنیت ملی ناصر جنجوا دیدار کرده و به می قسم همراه با قمر جاوید بجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان و تهمینه جنجوا وزیر خارجه پاکستان هم دیدار کرده و گفته میشه که پس از گفتگوهایی که بین از این مقام ها صورت گرفته، آقای اتمر با نخست وزیر پاکستان آقای عباسی هم دیدارهای داشته. مواردی که رویش بحث شده به گفته شورای امنیت ملی افغانستان، بحث روی تطبیق برنامه عمل برای صلح و همبستگی بوده. شما در جریان قرار دارین که هفته گذشته معینان سیاسی وزارت‌های خارجه افغانستان و پاکستان در اسلام آباد روی مسئله گفتگو کردند و روی مسائل ابتدایی از این مسئله برنامه عمل پیچیدن. اما کار نهایی سازی این برنامه باقی مانده بود برای مشاوران و گفتگوی مشاور امنیت ملی افغانستان با مقام‌های پاکستانی که دیروز آقای اتمر این بحث نهایی ساخت
و هر دو توافق کردن که با هم همکاری کنند. بله انصاری دغه د عمل پلان یا پروګرام پلی کول به د افغانستان وضعیت لپاره څومره اغیزمن یا ورسره څنګه چې بجوا د افغانستان سره د همکارۍ او ژمنتیا هم بخوده تل دغسې لیدنې ترسره شوي دي خو د افغانستان پر وضعیت او دغه راز دغه ژمنې نه دي عملي شوي او کوم بدلون هم نه دی رامنځته شوی او خلک ناهیلي شوي دي له دغو لیدنو. څه فکر کوئ چې دغه ژمنتیا او دغه همکارۍ او ژمنتیا چې شوې ده دا به پلی شي؟ خب باورهای ضد و نقیض وجود داره. برخی ها سفر آقای اتمر و پاکستان با توجه به اینکه مقام‌های پاکستانی به شمول نخست وزیر پاکستان به افغانستان سفرهای داشته و به میگونه آقای بجوا رئیس ستاد ارتش پاکستان هم ماهای قبل به افغانستان سفرهای داشته و دیدارهای با مقام‌های افغانستان به شمول آقای غنی و رئیس اجرایی و آقای اتمر دیدارهای داشتند. گفتگوهای در گذشته صورت گرفته و طرح‌ها و پلان‌های سنجیده شده رویش بحث شده. ای که اکنون این سفرها چقدر میتونه نتیجه بخش باشه و روی اوضاع امنیتی افغانستان چقدر میتونه اثرگذار باشه بستگی بیداره که پاکستان چقدر میتونه صادق عمل بکنه. پاکستان چقدر متعهد است با همکاری با دولت افغانستان به خاطر بخشیدن ناامنی ها و بی‌ثباتی ها در افغانستان و منطقه. بله اوس چې دوی ویلي چې به افغانستان سره به ژمن دی ژمنتیا یې څرګنده کړې او ویلي دي چې د افغانستان دښمن د دواړو هیوادونو ګډ دښمن دی او دغه دښمن سره د مبارزې لپاره او د دښمن د ماتې لپاره باید د سیمې د سولې راوستو کړنلارې څخه ګټنه وکړي. آیا دغه کړنلاره به که پاکستان غوښتی وي پلی شي او افغانستان امنیتي وضعیت به بدلون ومومي؟ بله ظاهرا دو کشور توافق کردن که از این پس یکدیگر همکاری بکنن، صادقانه همکاری بکنن. به خصوص پاکستان تعهد کرده که از این بعد افغانستان صادقانه همکاری بکنه. قابل ذکر است که دو کشور روی سند کامل از برنامه عمل که با آنکه تاکنون سند کاملش منتشر نشده، اما دو کشور با پشتیبانی پاکستان از روند صلح افغانستان برابری و مالکیت خود افغانها پشتیبانی کرده. مبارزه مشترک دو کشور بر ضد عناصری که تهدید برای امنیت دو کشور به حساب میره پشتیبانی کردند. پاکستان همچنان تعهد کرده که اجازت هیچ گروهی از خاک پاکستان بر اهل افغانستان وارد اقدام شود و همچنان دو کشور توافق کردند که راهکارهایی را ایجاد بکنن، راهکارهای نظارتی را ایجاد بکنن که بالاخره بر عمل شدن این برنامه نظارت داشته باشند. دیده شود که چقدر پاکستان متعهد باقی مانه. د وروستۍ پوښتنې په توګه دغه لیدنه به تر راتلونکو نورو ورځو پورې دوام ولري، نور چارواکو سره به هم وګوري که نه خبرې ټولې پای ته رسېدلي او دغه دواړه چارواکي یا دغه څو ډله چې تللې دوه ډلې چې سره د دواړو هیوادونو په استازیتوب خبرې کوي هوکړې ته ورسېدل؟ بله یک چیز قابل ذکر است که باید یادآوری شود. یکی از مسائل مهم دیگه که آقای اتمر و مقام‌های پاکستانی روش بحث کردن مسئله مسوده است که اخیراً مجمع ملی پاکستان روی از او توافق کرد. به اساس این مسوده که مجمع ملی پاکستان رو تصویب کرد، بخش‌های از مناطق قبایلی پاکستان هم مرز با افغانستان وصل میشه یا یکجا میشه با ایالت خیبر پختونخوا پاکستان. په دې تړاو هم خبرې وشوې؟ در این من میخواستم بگویم که در این مورد هم مقام های دو طرف بحث کردن. ای که نتیجه چی بوده بعدا معلوم میشه. خبریال بهاودین انصاری مننه. تشکر. له دې سره د ملي امنیت سلاکار حنیف اتمر د لوړپوړو پاکستاني چارواکو لیدنې لپاره پرون اسلام آباد ته سفر وکړ. د ملي امنیت شورا ویان دغه سفر کې لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره د ښاغلي اتمر د لیدنې او بحث چورلیز د یووالي او سولې لپاره د عمل پروګرام په تړاو خبرې بولي. د عمل پروګرام سند چې د دوه اړخیزو همکاریو پراختیا او باور پیاوړتیا لپاره چوکاټ برابروي
اونۍ مخکې د دواړو هیوادونو د سیاسي مرستیالانو لخوا په اسلام آباد کې لاسلیک شو. اوس دغه سفر کې دغه سند وروستی شو. د بهاءالدین انصاري د رپورټ پښتو شوې بڼه. پاکستان ته د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار نه اعلان شوی سفر. حنیف اتمر تېره ورځ له پاکستاني چارواکو سره د لیدنې لپاره اسلام آباد ته سفر وکړ. سولې او پیوستون لپاره د عمل پروګرام پلي کولو څرنګوالی د دغه سفر اصلي موخه بلل شوې ده. سولې او پیوستون لپاره د عمل پروګرام باندې هغه مهال هوکړه شوې کله چې د پاکستان لومړي وزیر شاهد حقان عباسي 2 میاشتې وړاندې کابل ته راغی او له ولسمشر غني سره یې لیدنه وکړه. د افغانستان او پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو سیاسي مرستیالانو یوه اونۍ وړاندې په اسلام آباد کې د دغې هوکړې سند لاسلیک کړ. خو ټاکل شوې ده چې ښاغلی اتمر دغه سند په خپل سفر کې وروستی کړي. د دې سفر اساسي هدف دا دی چې د افغانستان او پاکستان د سولې او پیوستون لپاره د عمل پلان چې د اپاپس په لنډیز سره هم مشهور دی د هغې پر عملي لارو چارو د لوړې کچې بحث وشي. د کابل او اسلام آباد اړیکې په وروستیو میاشتو کې تر بل هر وخت ترینګلې شوي دي. دواړو خواو یو پر بل د ترهګرو د ملاتړ تورونه لګولي دي. خو اوس د ملي امنیت د سلاکار ویان ټینګار کوي چې د عمل پروګرام په جوړښت کې سوله او ترهګرو سره مبارزه هغه ټکي دي چې په اړه به یې خبرې وشي. د عمل د دې سند په چوکاټ کې به د سولې او ترهګرۍ پر وړاندې مبارزه د بحثونو په سر کې وي او د دې همکاریو پر عملي لارو چارو په بحثونه کیږي. د دې ترڅنګ د افغانستان، پاکستان او سیمې پر امنیتي ستونزو به هم د دواړو هیوادونو د اعلی رتبه امنیتي مقاماتو د لوړې کچې خبرې ترسره شي. خو پوښتنه دا ده چې آیا پاکستان ته د افغان چارواکو ورته سفرونه به چې د پاکستان سره موږ پر دغه رقم ته چې تیر سو 19 کلونو کې تجربې تکرار سوې هغه که اوس حکومت هم په هغه نظر په هغه خیال باندې نتیجه نه ورکوي. خو که د هغه څخه لیدلوری واړی او نتیجه پر بل طرف باندې کړي چې تر څو افغانستان هم نتیجه ولري دوی هم ولري مسیر واړی هغه تیر تجربې تکرار نه کړي نو بیا ممکن موږ یو نتیجې ته ورسیږو. پاکستان دې ته وهڅوي چې له افغانستان سره رښتینې همکاري وکړي که نه. تر اوسه د عمل پروګرام بشپړ سند نه دی خپور شوی. خو تر ټولو مهم ټکي د افغانانو په مشرۍ د سولې له بهیره د پاکستان ملاتړ، د هغو عناصرو پر وړاندې ګډه مبارزه چې د دواړو هیوادونو امنیت ګواښي. دواړه هیوادونه به ترهګرو ډلو ته اجازه نه ورکوي چې د یوه له خاورې د بل ګټې وننګوي. د دواړو هیوادونو د ژمنو عملي کولو لپاره څارنیز او د همغږۍ کړنلارو رامنځته کول، هوایي حریم او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی او د هوکړې د مادو عملي کولو لپاره د ګډو کاري ډلو رامنځته کول هغه ټکي دي چې د دواړو هیوادونو مشرانو پرې هوکړه کړې. خو اوس به ولیدل شي چې پاکستان له افغانستان سره تر کومه کچه پر خپلو کړیو ژمنو ولاړ پاتې کیږي. له دې سره سم خیبر پښتونخوا سره د قبایلي سیمو د یوځای کولو لپاره د پاکستان ګام پر وړاندې د افغانستان د اعتراضونو پر دوام د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان هغه پریکړه نیولې چې د دغه هیواد د خلکو په ګټه ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې افغانستان باید نړیوالو اصولو او د نه لاسوهنې اصل ته په ځیر سره کتنه وکړي. له دې سره پېښور کې سلګونه کسان د پاکستان د دغې پریکړې پر وړاندې لاس په اعتراض شوي او د پاکستان حکومت او پارلمان دغه پریکړه د پاکستان قبیله میشتو خلکو ته د منلو وړ نه بولي. ختیځ ولایت ننګرهار کې د تالکان د کنستو شرکتونو
ټولنه د ایډیو نړیوال بنسټ رپورټ چې ویلي وو طالبان او داعش ننګرهار کې د تال قانونو څخه زیاتې پیسې ترلاسه کوي تکذیبوي. له دې مخکې د افغانستان د کانونو او پترولیم وزارت هم د دغه بنسټ رپورټ د مبالغې وړ بللی وو. د ننګرهار د کانونو مشر هم ویلي چې د شیرزادو، حصارک او خوږیاڼو د تال کانونه په بشپړ ډول د دولت په کنټرول کې دي. وړمه شپه وسلوالو مخالفینو د رای ورکوونکو د نوملیکنې بهیر یو کارکوونکی او د عامه ساتنې یو سرتیری د هرات ولایت اړوند ولسوالۍ کې وژلي. د هرات امنیه قمندانۍ بیان عبدالاحد ولیزاده وایي تېره شپه 9 بجې وسلوالو مخالفینو دغه 2 تنه له خپلو کورونو بهر کړي او په ډزو یې ویشتي. د یو بل خبر له مخې وسلوالو کسانو تېر ماښام د هرات ګذره ولسوالۍ د ټاکنیزو حوزو برخه کې ټاکل شوی سرتیری وژلی او یو بل یې ټپي کړی. د پولیسو ویان په وینا اوسمهال د دغو پیښو د عملینو د نیولو لپاره څېړنې روانې دي. ارزګان کې د نوي کابل بانک د امنیتي مسؤل لخوا د دغه بانک د مشر په ګډون 4 کارکوونکي وژلي او 2 نور یې ټپیان کړي دي. د ارزګان والي مرستیال عبدالواحد پټان وایي چې پیښه پرون ماسپښین د ارزګان مرکز ترینکوټ کې هغه مهال رامنځته شوه چې د کابل بانک مسؤلینو ترمنځ لفظي شخړه رامنځته کیږي. پټان وویل چې د پیښې انګیزه تر اوسه نه ده معلومه، خو بریدګر د ملي امنیت ځواکونو له لوري نیول شوی او ترې پوښتنې ګروېږنې روانې دي. د ارزګان سیمه ییز مسؤلین وایي دغه برید کې د بانک خزانه خوندي پاتې ده. د پکتیا مرکز ګردیز کې د لومړی امنیتي حوزې 2 امنیتي ځواکونو ته د وسلوالو مخالفینو له خوا مرګ ژوبله اوښتې ده. د پکتیا امنیه قمندانۍ ویان سردار ولی تبسم وایي نن سهار 5 بجې د لومړی امنیتي حوزې پولیس ګردیز څخه د چوڼۍ سیمې د لارې د څارنې او امنیت ساتلو لپاره پر لار روان وو چې د ښار اړوندو کې د پکتیا د ملي امنیت ریاست ته څیرمه د وسلوالو طالبانو لخوا د برید موخه ګرځي او د دوی پر رینجر موټر د برید په ترڅ کې د لومړی حوزې مرستیال سمونیار قادر خان وژل شوی او یو بل سرتیری ټپي شوی. ورته مهال پکتیا کې د یو بندي د لیږد پر مهال وسله واله نښته کې 15 کسان وژل شوي. تېره ورځ د پکتیا ځاځي ولسوالۍ څخه پولیسو لخوا نیول شوی وسلوال مخالف چې غوښتل یې مرکز ګردیز ته ولېږدوي د احمد خیلو ولسوالۍ اړوند سیمه کې د وسلوالو مخالفینو د برید موخه ګرځي چې د نیول شوی کس په ګډون 15 کسان وژل شوي او یو سرتیری ټپي شوی. د پکتیا والي بیان عبدالله حسرت وایي په ځاځي کې نیول شوی کس د وسلوالو مخالفینو مهم غړی و. یو شمیر مدني فعالان او سوله غوښتونکي ځوانان چې شاوخوا 10 ورځې مخکې له هلمند ولایت څخه کابل ته پلی تګ پیل کړی وړمه شپه د زابل ولایت مرکز کلات ته رسیدلی وو. هلته د مدني فعالانو، قومي مشرانو او عامو خلکو له پراخ هرکلي سره مخ شول. له دې سره دوی وایي تر هغه به خپلې هڅې روانې وساتي چې په هیواد کې جګړه پای ته ورسیږي او ښکېلې خواوې اوربند وکړي. د دغه کاروان یو شمیر برخوال وایي جګړه تباهي ده او زیان یې ټولو افغانانو ته رسیږي، ځکه نو افغانانو ته پکار ده چې له دغه کاروان سره مل شي او ملاتړ یې وکړي. هلمند څخه د کابل په ټکل د راوتلي سوله غوښتونکي کاروان به مطبوعاتي مسؤل احمد ولی اسکرزی له ځانه سره لرو. سلامونه ښاغلی اسکرزی، کیدای شي په پیل کې راته ووایاست چې اوس مهال دغه کاروان کوم ځای ته رسېدلی او تر دې ځایه مو پلی تګ څنګه و؟ بسم الله الرحمن الرحیم. د هغه جریان چې تاسو کېدای شي ورسره بلد یاست، وړمه شپه زابل ته رسېدلی و او بیا د زابل څخه
د پیشنمي په وخت روان سو د شاجوی په طرف چې لومړی برای شپه دوی د خارجوی په نامه په یوه سیمه کې تېره کړې وه، یو کوچنی کلی و چې همالته سیمه ییز وسلوال طالبان هم ورسره مخ شوي وه او د هغوی سره یې خبرې کړې وې او هغوی په شفاهي ډول د دې حرکت سره خوښي هم ښودلې وه او د هغوی هرکلی په شفاهي ډول کړی. بله، له دې سره تاسو چې لسو ورځو راهیسې مو دغه سفر پیل کړی او په پلی توګه د کابل پر لور روان یاستئ، کیدای شي په دې تړاو ووایاست چې غوښتنه مو څه ده، څومره ملاتړ مو په دغو لارو کې د نورو ولسونو په هغو ولایتونو چې تیر شوي یاستئ، کندهار کې مو دمه وکړه، دغه راز وس چې مو یادونه وکړه چې زابل کې مو دمه وکړه، د خلکو ملاتړ له دغه کاروان سره څومره وو؟ بالکل، کوم چې دا یو سپېڅلی حرکت دی د خلکو دپاره دی، په خپله خلک په تنګ راغلي د جګړو څخه، نو په هر ځای کې تود هرکلی سوی دی، د کلو څخه تر لوی شهرونو پورې. په کندهار کې همداسې ځوانان، سپین ږیري، قومي مشران، حتی ټول هغه مسجدونه چې دوی ورته وتلله او هغه کاروان چې په هر ځای ته تللی خلکو د هرکلي سره مخ کېدی، هغه د هغو د غږ د لاسپیکر د لارې هماغه غږ ورسره بدرګه کوئ. همداسې لکه څنګه چې بیا زابل ته ورسېدلو، ما تاسو ته مخکې مې یادونه سیمه ییز طالبانو او همدارنګه ځینې دولتي چارواکو په شفاهي ډول د دې کاروان ملاتړ کړی دی او د دې حرکت څخه یې خوښي ښودلې ده. بله، دا چې تاسو یادونه وکړه چې سیمه ییزو طالبانو د دغه حرکت سره ملاتړ کړی کله چې له دغه کاروان سره مخ شول په لاره کې، خو په کراتو د حکومت لخوا پر دغې ډلې غږ شوی، د سولې طرحه ورته وړاندې شوه د څه موده مخکې، خو دوی تل دغه د سولې خبرې رد کړي او په ټوله کې دوی له بهرنیو یا امریکایانو سره غواړي چې مستقیمې خبرې ولري او د سولې خبرې د هغوی پر مټ مخته یوسي. څه فکر کوئ چې آیا دوی به د دغه پرلت غوښتنه ومني او پر ځای به یې کړي؟ دلته یوازې د طالبانو خبره نه ده چې یوازې به پر طالبانو غږ کېږي، دغه د پرلت ځوانان چې راولاړ سوي دي او دا بلې حرکت پیل کړی دي، دا د جګړې د ښکیلو غاړو څخه دا غوښتنه کوي، نه یوازې د طالب څخه غوښتنه کوي، نه هم یوازې د حکومت ستاسو اوربند وکړي. ښاغلی عسکرزی، خو حکومت وایي چې دوی په دفاعي حالت کې دي، کله چې دښمن پر دوی یرغل یا برید کوي دوی د خلکو د ځان ساتنې لپاره دفاع کوي او دغه جګړه پر مخ بیایي. صحیح دی، خو دلته یوه خبره بله ده چې دوی تر اوسه په افغانستان کې دننه یو داسې مرکز یا داسې یو ادرس نه دی ټاکلی چې سره کښېني د دغه کاروان. خو د سولې عالي شورا دروازې د وسلوالو مخالفینو پر مخ پرانیستې دي، حکومت دغه خبره کوي او موږ شاید یو چې د سولې عالي شورا پرته له دې چې د سولې خبرې مخته یوسي بله کومه دنده نه لري. دلته خو اوس خبره دا ده چې دا هر څه دا په کلونه موږ وینو بې نتیجې دي. موږ هم دغه هیله لرو چې د دواړو لورو څخه چې دا تاسو کوم حرکتونه لرئ یا مثلا یا جنګونه یو تر بله یو د بله دفاع کوي، د دې پایله څو در اخر څه وي. ځینې کړۍ شته چې په حکومت کې هم موجود دي او ځینې کړۍ چې په طالب کې موجود دي چې هغوی په جګړه کې فایده ویني. همدغه کسان باید په نښه سي او دغه کسان باید ونیول سي، هغو ته هغو سره باید مخامخ خبرې ورکول سي، خلکو مخه باید ونیسي چې څوک نه غواړي دغه جنګ ودرېږي. د سوله غوښتونکي کاروان مطبوعاتي مسئول احمد ولی عسکرزی، مننه.
د ترکیې پوهنې بنسټ وړ ماښام د روژه ماتي پروګرام چمتو کړی و چې په هغه کې د هرات درېیو سیمه ییزو چارواکو او متنفذینو برخه اخیستې وه. افغانستان کې د ترکیې پوهنې بنسټ مشر دغه پروګرام کې د څرګندونو پر مهال وویل ته افغان او ترک ملتونه سلګونه کاله یو ځای ژوند کړی او د ګډ تاریخ او فرهنګ درلودونکي هیوادونه دي. موږ هم د ورورګلوۍ سپېڅلي احساس له مخې د ښوونیزو او روزنیزو فعالیتونو ترسره کولو ته ژمن یو. له دې سره نوموړي وویل چې د دغه بنسټ ملاتړی کوم خصوصي شرکت یا کس نه بلکې په نیغه توګه د ترکیې دولت او ملت دی. له دې سره نوموړي زیاته کړه د هغه تړون له مخې چې د افغانستان او ترکیې د پوهنې وزارتونو ترمنځ لاسلیک شوی د افغان ترک ښوونځیو مسؤلیت د ترکیې پوهنې بنسټ ته ولېږدول شو او موږ هم د افغانستان په شپږو ولایتونو کې مجربو ترکي ښوونکو سره د دغو ښوونځیو د اخیستو لپاره چمتو یو. د بادغیس ولایت امنیه قمندانۍ له څو کلونو راهیسې له حرام او غیر صحیح غوښې ګټنه کړې. د بادغیس ولایت امنیه قمندانۍ ته د غوښې ویشلو تړون کوونکی له دې کبله چې د قمندانۍ سرتیرو ته یې غیر صحیح غوښه ویشلي د دغې قمندانۍ له خوا نیول شوی او ترې څېړنې روانې دي. سرباز باشه هر کسی باشه حقش سر ماست که حقش بگیریم مطابق به قانون مملکت برای سرباز حقش بدیم. وقتی که سرباز خون خدا میته اینمی 10 سال برای شما میره داده همی 20 سال شده اینمی را داده اینمی را کسی توجه نکرده. په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوملیکنې نږدې 4500 مرکزونو څخه نږدې 1200 مرکزونه د نوملیکنې له پیل راهیسې تر اوسه نه دي پرانیستل شوي. د رسمي شمیرو له مخې د نوملیکنې بهیر په لومړي پړاو کې چې د ولایتونو په مرکزونو کې پیل شو 120 مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله نه دي پرانیستل شوي. له دې سره تر اوسه نږدې 3.5 میلیون کسانو د ټاکنې په بهیر کې نوملیکنه کړې چې له 50 سلنې کمه یې میرمنې دي. نور حال په چمتو شوي رپورټ کې. د رای ورکوونکو د نوملیکنې پړاو بالاخره سږکال د وریې په 25مه نیټه د ولایتونو په مرکزونو کې پیل شو. که څه هم ټاکل شوي وه چې د دغې بهیر لومړنی پړاو د هغوی په 23مه نیټه پای ته ورسیږي، خو د خلکو د کم ګډون له امله د یوې بلې میاشتې لپاره هم وغځېد. د دې بهیر دویم پړاو د هغوی 23مې نیټې نه له لومړي پړاو سره په موازي ډول پیل شو، خو دا پړاو هم په غزني کې د ټاکنو سیمه دفتر د تړل کېدو له امله نه دی پیل شوی. د رسمي شمیرو له مخې د دغه بهیر له پیل نه تر دې دمه د نوملیکنې ټولو مرکزونو له ډلې 1186 مرکزونه په ټول هیواد کې د ناامنیو یا د موادو د نه رسیدو له امله نه دي پرانیستل شوي. د دغو شمیرو پر بنسټ تر اوسه د کندهار 2 ولسوالیو، د زابل 2 ولسوالیو، د هلمند 1 ولسوالۍ، د پکتیا 2 ولسوالیو، د نورستان 2 ولسوالیو، د بدخشان 1 ولسوالۍ، د جوزجان 3 ولسوالیو، د ارزګان 1 ولسوالۍ، د غزني 11 ولسوالیو او د فاریاب 11 ولسوالیو ته حساس مواد لا نه دي ورسیدلی. 310 مرکز که به نوبت نرسیدن مواد باز نشده. به ولایت متحده که نام گرفتم یگانه علتش این بوده که نیروهای هوایی افغانستان با مصروف شدن به تهاجمات دشمن که شد نتونستن طبق تقسیم اوقات مرتبه مواد از طریق فضا انتقال بدن. البته این ولایت را که براتون یادآور شدم تمامش توقع میرفت که باید هوایی انتقال شود. شمیرې همداشان ښیي چې تر اوسه د نوملیکنې بهیر کې 3,415,388 کسانو نوملیکنه کړې چې له دې ډلې 2,316,144 تنه نارینه، 1,070,115 تنه میرمنې، 88,601 تنه کوچیان او 488 تنه سیکان دي. غزنی مجموعاً 17 ولسوالیش تا به حال ثبت نام رای دهنده شروع نشده. علت اساسی هم بسته بودن در حوزه کمیسیون انتخابات و در مقابلش تحسنه که بعضی از شهروندان غزنی راه انداختن هست. امیدواری هست که فردا وعده نیروی هوایی هست که
یک پرواز تنظیم کنند تا کمیسیون انتخابات با مصلحت و گفتگوهای سیاسی که کردن مسئله را حل بکنند. د شمیرو پر بنسټ کابل کې 955,820 کسانو، کندهار کې 321,403 کسانو او ننګرهار کې 238,130 کسانو نوم لیکنه کړې چې د نورو ولایتونو په نسبت لوړې کچې دي. همدارنګه نورستان کې 11,446 کسانو، فاریاب کې 21,855 کسانو او غزنی کې 22,683 کسانو نوم لیکنه کړې چې دا د نورو ولایتونو په نسبت ټیټه کچه ښکاره کوي. دا چې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې نږدې 4,500 مرکزونو څخه نږدې 1,200 مرکزونه د نوم لیکنې له پیل راهیسې تر اوسه نه دي پرانیستل شوي چې له هغو څخه غزني ولایت هم هغه برخه شمیرل کیږي چې پکې د نوم لیکنې مرکزونه تړلي دي او لامل یې هم د دغه ولایت کې د ټاکنو کمیسیون د سیمه ییزې ادارې د دروازو تړلي پاتې کېدل دي چې دغه ولایت د یو شمیر اوسیدونکو له ګڼو اعتراضونو سره هم دغه مسله مخ شوې. نو دغه موضوع به د مدني فعال او دغه راز د امید مدني خوځښت مرستیال سره په لنډه توګه وشربو. ښه راغلی ښاغلی عنایت، دا چې په غزني ولایت کې له څو وضعیت روان دی د نوم لیکنې لپاره د ټاکنو کې د نوم لیکنې لپاره د رای ورکوونکو لپاره مرکزونه تړلي پاتې دي او دغه ولایت کې خلکو لاس په اعتراض پورې کړی او څنګه چې څه موده مخکې پلاوی ټاکل شوی او دغه پلاوی نن هغه ولایت ته ورسید، وروستي جزئیات څه دي؟ دغه لیدنه به کومه پایله ولري او ارزونه به یې څه وي؟ من سلامونه او نیکي تاسو ته د یک تلویزیون محترم لیدونکو ته وړاندې کوم. د غزني ولس د غزني د 16 ولسوالیو خلکو غزني کې 19 ولسوالۍ دي، په 19 ولسوالیو په 19 کې 16 ولسوالیو اوسېدونکي سره ټول سو بالاخره تحسن وکړ. تحسن د هغې غوښتنې پر اساس اوسې حکومت ورته بې اعتنایي وکړه او غوښتنه دا وسي غزنی باید په کوچنیو حوزو باندې تقسیم سي. د غزني خلکو له تېرو 2 کالو راهیسې هم د قانون د تصویب په پروسه کې هم په سیاسي بحث کې له ولسمشر اجرایي رئیس سره او هم په اجرایي بخش کې له تېرو 2 کالو راهیسې له ټاکنو خپلواک کمیسیون سره په صراحت سره د خپل غوښتنې مشروع غوښتنې له کمیسیونو له اړونده چارواکو سره شریک کړي. خو بدبختانه تېره اونۍ د دوه مرستیال د مشورې پر اساس باندې ټاکنو خپلواک کمیسیون پرېکړه وکړه چې حوزوي ټاکنې د غزني د خلکو غوښتنه وه او اساسي مشروع غوښتنه ده هغه رد سوه او بالاخره د نه ځواب ورکړو. همدا اوس د غزني خلکو یو ځل بیا پرېکړه وکړه چې په ټول ځواک او په ټول توان سره به د ټاکنو مخنیوی کوي او ټاکنو د کمیسیون دروازه به تړي، نه په خپله ټاکنو په لور باندې ځي او نه به هم نور خلک. آیا دغه تللی پلاوی چې اوس په غزني کې دی د خلکو قناعت به ترلاسه کړی شي څو دغه د هر ولایت لپاره به یوه حوزه ومني پرې؟ ګوري د خلکو غوښتنې قانوني اساسي قانون پر اساس د 3 مادې خو دغه په ټوله کې پرېکړه ونیول شوه چې د هر ولایت لپاره به یوه ټاکنیزه خو دا ټاکنې د پرېکړې د قانون نقص و، اساسي قانون نقص هم د ټاکنو قانون نقص هم ده. په دې باندې کمیسیون هم اعتراف کوي. کمیسیون تر اوسه پورې وایي چې مشکل د حکومت له طرف و او د غزني د خلکو د غوښتنې ته په ټوله کې د یو شمېر نورو خلکو غوښتنې ته پام ونه شو او جدي ونه نیول شو. مشکل دا ده چې ځینې خلک د بندو دروازو شاته په سیاسي مسؤلیتونو په اعمال سره او د نورو په لاسوهنو سره غواړي چې یو تشریفاتي پروسه رامنځته کړي. دا اوس تاسو ګورئ د ټاکنو عمومي پروسه په افغانستان کې ناکامه ده او ډېر زیات تشویشونه پکې موجود دي. نن چې کوم پلاوی غزني ته تللی ده له خلکو نه یې غوښتنه کړې چې که تاسو چېرته تاسو باید دروازې خلاصې کړئ د کمیسیون او ورسره که چېرته دا خلاص نه کړي یاست به حکومت خپل جدي اقدامات ترسره کړي. یعنې یو قسم ګواښ د خلکو ځواب همدا اوس یوازینۍ یوه غوښتنه همدا اوس که چېرته ټاکنې حوزوي نه سي په لسګونو زره خلک به د کمیسیون مخ ته تحسن ته دوام ورکړي او پرې به نه همدا نن په غزني کې ډېره لوی غونډه وه او هغه غونډه تقریبا په زرګونو افراد پکې یو ځای راټول سوي وو د اعتراض په ډول باندې. یعنې ورو ورو د غزني تشویش د یو بحران په لور باندې ځي. بدبختي دا ده چې حکومت تر اوسه پورې دا بحران مدیریت نه کړو او د غزني د خلکو غوښتنو قانوني مشروع غوښتنو ته یې ځواب ونه ویل. اوس لیدل کېږي که چېرته د ټاکنو خپلواک کمیسیون یا حکومت له زور زیاتي نه کار واخلي خلک به په مقابل کې ودرېږي ځکه د غزني خلک دردېدلي دي او د خپل حق غوښتنه کوي
او مشروع غوښتنه همدا ده. هر څومره چې د حکومت له لورې ورته بهانې وسي ورسره قبول نه ورسره کېده. بلې دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه پریکړه وروستی شوې ده او دغه بنسټ ویلي چې پلی کېږي په ټاکنو کې د هر ولایت لپاره یوه ټاکنیزه حوزه. د غزني ولس وروستی دریځ به څه وي؟ ګوري د ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل صلاحیتونه لري. د هغو صلاحیتونو پر اساس په هغو ولایتو کې چې امني او یا هم شرایط دي تمدني ټاکنې اوس کېدای شي ټاکنې په تعلیق کې واچول سي او د خلکو غوښتنو پر اساس باندې پریکړې وکړي. یعنې ټاکنو خپلواک کمیسیون خپل صلاحیت پیژني، قانوني مشروعیت د دې لري چې بالاخره د غزني په اړه باندې پریکړه وکړي او د غزني د خلکو غوښتنې چې هغه کوچني حوزې دغه ومني. یعنې د دوی دا صلاحیت شته پکې. د ټاکنو د ځنډېدو احتمال شته؟ مطلقاً په همدې حال کې په غزني کې قطعا ټاکنې کېدونکې نه. حتی که چیرې د غزني خلک احیانا یعنې فرض وکړو تحصن لاس هم واخلي په غزني کې ټاکنې اصلا له دې تقسیم اوقات سره د غزني استازیتوب به بیا په هغه وخت کې څوک کوي؟ قانون حکم لري، ټاکنو قانون که چیرته د په ځینو عواملو پر اساس باندې ټاکنې په ولایت کې ونیسي کېدای شي 15 یا 14 میاشتې وروسته ټاکنې ترسره شي. نو غوښتنه همدا ده که چیرته همدا اوس د غزني ټاکنې په تعلیق کې راشي د حوزوي غوښتنه تر بحث لاندې ونیول شي، لازم تدابیر ورته ونیول شي، کېدای شي له ولسمشرو ټاکنو سره او یا هم 15 شپږ میاشتې وروسته د غزني ټاکنې برګزار شي تر څو د غزني ټول خلک عادلانه استازیتوب ولري. د ټاکنیزو حوزو کوچني کول به دا چې په غزني یو شمېر ولسوالیو کې هم دا اوس نښتې او جګړې روانې دي ځواب ویونکي وي. خو که چیرته په همدې شکل سره وي آیا ضرور داسې ټاکنې باید ترسره شي او یوازې له 2 یا 3 ولسوالیو نه باید 11 وکیلان راشي؟ همدا د غزني خلک هم وایي چې که چیرته ټاکنې کېږي امنیت باید تامین شي، ټاکنې باید په کوچنیو حوزو باندې تقسیم شي او په عین حال کې ټول خلک باید عادلانه استازیتوب په لاس ولري. هم د خلکو غوښتنه مشروع ده او هم قانوني ده. یوازینی مشکل په حکومت کې ده، په مجموع کې او په خصوص ډول ټاکنو په کمیسیون کې چې دوی غواړي چې مستبدانه او ظالمانه پریکړې په یو طرفانه ډول سره د غزني په خلکو باندې تطبیق کړي او دا اصلا د قبول وړ نه ده. یعنې زه له همدې یک تلویزیون له همدې سټوډیو نه حکومت دا پیغام ورکوم چې که چیرې د غزني بحران مدیریت نه کوي دا به ډېر لوی بحران سره حتی قومي مشکلات رامنځته کوي. که چیرته د خلکو د غوښتنو پر خلاف په زور په جبر د غزني په خلکو باندې ټاکنې وتپوي او بیا هم له یو قوم نه 11 وکیلان راشي دا به په غزني کې قومي مشکل رامنځته کوي. بلې د دغو راولاړو ناندریو په شته کې د ټاکنو روڼتیا به څنګه وینئ؟ اصلا امکان لري. یعنې ما درته وویل سي که چیرته په همدې تقسیم اوقات او په دې فرمایش سره چې ټاکنو کمیسیون په غزني کې ټاکنې غواړي اصلا امکان نه عملي ساحه ورته موجوده، نه امنیت ورته موجود ده او نه هم خلک ورته آماده دي او نه هم د خلکو قانوني مشروع غوښتنې د قبول وړ ګرځېدلي دي. همدا د غزني قضیه باید په یو فوق العاده حالت سره د یوې سیاسي پریکړې پر اساس باندې غزني خلکو ته د حقوق په ځواب ورکړې سره په اصلاح نهایي سي او هغه څه چې د خلکو مشروع قانوني غوښتنې د هغه پر اساس باندې حکومت باید پریکړه وکړي. غزني خلک څه غواړي؟ وایي چې 11 حوزې موږ ته جوړې کړي، د موضوع پر اساس اساسي قانون هم حکم کړی، ټاکنو قانون هم حکم کړی ده، د دې پر اساس موږ غواړو چې خپل عادلانه استازیتوب ولرو. په دې کوم شی ظالمانه د مستبدانه دوی دا شی نه غواړي. اوس د دغه تللې پلاوي په تګ سره به د دې هیلهمندي شته چې د غزني ولس او دغه پلاوی د حکومت په استازیتوب هوکړې ته ورسېږي؟ قطعا پلاوی ویل دي چې هیڅ پلاوی هیڅ قسم داسې یو په اصلاح واده نه ده ورکړې چې هغه د خلکو د غوښتنې لپاره وي. هغوی ویل چې تاسې دروازې خلاصې کړئ. دا خو حکومت هم کول په کمیسیون هم وایي او په دې باندې دا کومه مهمه خبره ده. هغه د کابل هم پرې شوی و چې باید دغه دروازه پرانیستل شي. همداسې د ولسمشر طرفه هم دا پیغام ورغلی و، حتی غوښتل شوي دي له مذاکرچیانو څخه هغه تحصیل کوونکو څخه چې تاسو له ولسمشر سره خبرې وکړئ چې شاید دا موضوع سره حل شي. یعنې تر څو پورې د غزني د خلکو غوښتنه هغه چې د کوچني حوزو باندې ټاکنو بدلول د هغه قبول نه شي هیڅ امکان نه لري چې غزني خلک د یو انچ له خپلو موقف نه راتېر شي. د امید مدني خوځښت مرستیال عنایت ناصر مننه. د تیرو 2 ورځو په ترڅ کې یوازې په کابل کې له 1400 زیاتو نوماندانو د نوملیکنې پاڼې ترلاسه کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي دوی غواړي د ولسوالیو شوراګانو او پارلماني ټاکنو لپاره نوماند شي. له دې سره سم یو شمېر احتمالي نوماندان د امنیتي وضعیت بدتره کېدو او د یو شمېر مرکزونو تړلي پاتې کېدو ته اندېښمن دي او ټینګار کوي چې حکومت باید د ټاکنو امنیت خوندي کړي. د نرګس سوراخش د رپورټ پښتو شوی بڼه. دا په کابل کې د پارلماني او ولسوالیو شوراګانو د نوماندانو د نوم ثبتونې مرکز دی. پرون د نوماندانو د نوم ثبتونې په 2مه ورځ د نوماندانو شمېر ته لومړۍ ورځې کم ښکارېدی. دلته ډلې احتمالي کاندیدان د نوم ثبتونې پورمې ترلاسه کوي. وړمه ورځ د نوماندانو د نوم ثبتونې د لړۍ له پیلېدلو سره د ټاکنو خپلواک کمیسیون پر کمو زیات زرو نوماندانو پورمې ویشلې وې، خو پرون بیا شمېر 1300 ته رسېدلی و.
در چند ولایت که مشکلات وجود داره خود تا به حال ثبت نام کاندیدا اصلا آغاز نشده باشه که حتی ثبت نام رای دهنده ها هم به مشکل مواجه است. در حدود 1300 کاندید، بالاتر از 1300 کاندید فرم به دست آورده از کمیسیون انتخابات و که تنها از کابل است، تنها از ولایت کابل. دا چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون له احتمالي نمایندانو سره څه ډول چلن کوي په اړه یې داسې ویل کیږي. فرمایی که برای ما دادن ما ثبت نام کردیم. ما اینجا که دیدیم برادرای که در شیشته بودن و همراه مامورین یدوا که برای مردم تشریح میکردن. د اوسنیو او تیرو ټاکنو توپیر په دې کې دی چې دا ځل هغه کسان هم نمونه ثبتوي چې په تیر کې به دا فرصت نه و ورته مساعد. د دوی له جملې څخه یوه هم 26 کلنه صبري اندړ ده چې د بایسکل په واسطه باندې تګ وراتګ کوي. د ګڼ شمېر ستونزو سره سره لوړې زده کړې کړې دي. به تمام اقشار تقریبا توجه صورت گرفته، ولی اشخاص دارای معلولیت به صورت عموم در اوج محروم هستند. یک صدایی است که باید ما انعکاس بدیم، مثلا به تمام بسایر مثلا ما خوشمشون می‌بینیم اونا محروم هستند، طبعا باید برشان حقشان میدن، ولی حق ما نیز باید داده شود، به خاطر که قربانی اصلی جنگ‌های افغانستان ما هستیم. یو شمېر نمایندان اندېښمن دي چې که حکومت د ټاکنو امنیت ته پاملرنه ونه کړي نو درغلي به زیات شي. مشکل اساسی مشکل امنیت است که من امیدوار هستم که حکومت زیادتر تلاش کنه به خاطر حفظ دستاوردهای گذشته، به خاطر امنیت که بتانن تمام کسایی که رأی میخواین بتن و از اونم حق خود استفاده خوب کنن، به اونا یک سهولت فراهم شود تا به فکر آرام برن به صندوق‌های رأی و اونا رأی خودن بتن و کاندیدای مورد نظر خود انتخاب کنن. د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تقسیم اوقات له مخې د نمایندانو د نوم ثبتونې پروسه باید وړ مورز په ټولو ولایتونو کې پیل سوې وای، خو دا پروسه یوازې په کابل کې شروع سوې او نور ولایتونو کې د ځنډېدلو لامل امنیتي ستونزې بلل سوي دي. غزنی سقوط نه کوي او طالبان د دغه ولایت د سقوط وس نه لري. دا غزنی کې د سیمایزو چارواکو خبره ده چې وایي درو ولسوالیو کې جګړه دغه راز روانه ده. وروستیو څو ورځو کې طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. په دې ترڅ کې له 100 زیات افغان پوځیان هم وژل شوي او نږدې 50 تنه نور یې ټپیان شوي دي. د غزنی والي هم له خلکو غواړي د امنیت په ټینګښت کې امنیتي ځواکونو سره همکاري وکړي. یو شمېر شنونکي وایي چې اوس مهال افغانستان له سیاسي، امنیتي او اقتصادي کړکېچ سره مخ دی. هغوی د سیاسي کړکېچونو، پراخو امنیتي ستونزو او د بېوزلۍ تر کرښې د څه باندې 54 سلنه هیوادوالو شتون ته په اشارې سره ټینګار کوي چې د ملي یووالي حکومت د دغه کړکېچ د هواري لپاره هیڅ پروګرام نه لري. په تړاو یې چمتو شوی رپورټ. افغانستان کم لور ته روان دی او راتلونکی وضعیت باید څه ډول وي؟ دا هغه پوښتنه ده چې بېلابېل جوابونه لري. یو شمېر کسان پر دې باور دي چې اوس مهال افغانستان له هر اړخیزو ستونزو سره مخامخ دی. بېوزلي او غربت هره ورځ په افغانستان کې زیاتېږي. د مرکزي احصایې د نوي سروې له مخې افغانستان کې غربت د فاجعې تر کچې لوړ سوی دی. د افغانستان په سلو کې 54 اوسېدونکي د غربت تر کرښې لاندې ژوند کوي. دا شمېر په 1995 کې په سلو کې 18 و. دا په دې معنی چې تیرو 2 کلونو کې په سلو کې 20 د غربت کچه لوړه سوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د خلکو په اقتصادي وضعیت کې ښه والی راوستل د ډاکټر اشرف غني او ډاکټر عبدالله عبدالله له وعدو او شعارونو څخه وو. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو سازمان هم په یو تازه راپور کې ویلي چې د افغانستان 2 میلیونه اوسېدونکي غذایي خوندیتوب نه لري. دې سازمان ویلي چې 4,45,000 کسان د ناامنۍ له امله له خپلو کورونو څخه بې ځایه سوي دي. له دې سره سره په حکومت کې د نن او بهر سیاسي کړکېچونه د افغانستان لپاره یو بل سرخوږی دی. همدارنګه د ملي وحدت حکومت د رهبرۍ ترمنځ اختلافونه لوړې سطحې ته رسېدلي دي. د واک د دوو شریکانو یعنی ولسمشر غني او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمنځ د برېښنایي پیژندپاڼو ویشلو او راتلونکو ټاکنو اختلافات نور هم زیات کړي دي. د ولسمشر لومړی مرستیال جنرال دوستم کموزیات یو کال کېږي چې ترکیې کې تبعید سوي کس ته ورته اوسېږي. بلخوا بیا په حکومت کې د لوړپوړو چارواکو له لوري د ملي وحدت حکومت پر ضد سیاسي ائتلافونه هم جوړیږي. پر ولسمشر غني نیوکه کوونکي وایي نوموړی د خپلې طبیعي رایې د ساتنې پر وړاندې هم له ستونزو سره مخ دی.
دوی د حکومت پر ضد د لوی کندهار او مشرقي شورا احتجاجي غونډې د بیلګې په توګه یادې کړې. هیچ کس در زندگی شخصی خود احساس امنیت و آرامش نمی کنه. امنیت فردی، امنیت اجتماعی، امنیت اقتصادی، امنیت سیاسی، امنیت خانوادگی همه به یک بحران بسیار خطرناک رو است و مردم احساس خطر میکنند. اساسی ترین مشکل ما با سیاستمدارا و با رهبران سیاسی است که اینها تا به حال برنامه منظم به خاطر اجماع عمومی مردم افغانستان و به خصوص بحث وحدت ملی در افغانستان توجه بیشتر نکردند. ما متاسفانه از آنچه ضربه میخوریم شکست بافت اجتماعی است که فعلا در افغانستان اتفاق افتیده. بل لوی مشکل ناامنۍ دی. له تیرو 2 میاشتو راهیسې کم و زیات 15 ولسوالۍ د طالبانو له لوري سقوط شوي دي. د بدخشان کوهستان د غزني خواجه عمري او جغتو د فاریاب بلڅراغ او د بغلان تال او برپک هغه ولسوالۍ دي چې د طالبانو له لوري سقوط شوي وي، خو بیرته د کمانډو ځواکونو له لوري د مخالفینو له شتون څخه پاکې سوې. له دې سره سره طالبانو د لنډ وخت لپاره د فراه ښار هم سقوط کړ. همدارنګه د غزني، فراه، فاریاب، روزګان، بغلان او بدخشان په شمول په 10 ولایتونو کې جګړې روانې دي. همدې کړکېچن وضعیت ټول هیوادوال اندېښمن کړي دي. ډېری کسان په دې باور دي چې حکومت او سیاسیون د دې ناوړه وضعیت د مخنیوي په موخه کوم اغېزمن پلان نه لري. او په تلو کې د هیواد له بهره ده چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي هیواد د برجام ساتنې لپاره چمتو نه دی د یمن له مسلې پرته د اروپا وړاندیزي مواردو کې پر هیڅ یو یې خبرې وکړي. وروستیو میاشتو کې پر برجام د امریکا فشار سره د فرانسې، آلمان او بریټانیا چارواکي ایران سره چې د دغه هیواد د سیمې نفوذ کې شامل دی له هغو څخه یمن سره د پراخو خبرو ترسره کولو لپاره چمتووالی ښودلی. له دې سره امریکا وروستیو کې دغه استدلال سره چې د ایران اټومي هوکړې د واشنګټن اندېښنې نه لرې کوي هغه څخه بهر شوه. د خبري ټولګې پایله پاملرنې مو نړۍ مننه. تل پاتې دې وي هیواد مې.